علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. په یو نوې ویډیو کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشکور دوستانو په دغه ویډیو کې مختصر پیغام عرض کوم چې په تېرو ورځو کې تاسو ته وکته چې د کرونا وایرس لپاره چې کوم علاج خلکو ایجاد کړو هغه دا چې ماشوم پیدا شوی دی او هغه وایي چې د ما جنازې نه وړاندې چا تورې چې اوس کړي هغوی ته صحت میلاویږي. مختلف قسمه افواګانې او مختلف قسمه د خلکو د دنیا د خبرې تاسو واورئ. دوستانو آیا داسې کیدی شي که نشي کیدی؟ یا څه دوستانو د شرعي توګه باندې چې کله هم داسې څه واقعه مخې ته راشي نو څو پورې علما کرامو د وخت زمانې علما کرامو په هغې باندې ګواهي نه وي کړي، په هغې باره کې څه وثوق سره څه قول نه وي ذکر کړی، نو په داسې افواګانو باندې دوستانو کله هم یقین مه کوئ. تېر په تېره باندې قرآن کریم کې چې کوم د ویښتو ذکر و چې هغه تاسو اوبو کې وهئ ویس کې کرونا وایرس علاج دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. دوستانو یاد ساتئ دا ټول وبایي امراضو د لرې کېدو لپاره دا افواګانې په دې باندې کله هم عمل مه کوئ. آیا ماشوم په ماشومتوب کې خبرې کولی شي که نشي کولی؟ دوستانو زه تقریبا د شپږو احادیثو مبارکو مجموعه تاسو ته وړاندې کومه چې تقریبا لسو ماشومانانو په ماشومتوب کې خبرې کړي دي، خو هغه د روایاتو نه په وثوق سره ثابت دي. زه به تاسو له حواله جات هم درکوم د دې لپاره چې تاسو په دې باندې پوره یقین حاصل شي. دوستانو هغه لس کسان څوک دي په لنډه توګه باندې وایم او روایاتو حواله جات هم عرض کوم. امام بخاري امام مسلم رحمه الله تعالی فرمایي عیسی علیه السلام ماشومتوب کې خبرې کړي. جوریج باندې چې کله تهمت لګېدلی و نو په ماشومتوب کې ماشوم ته یې وویل چې دا کوم ماشوم پیدا شوی دی دا ما ته چې پیدا شوی ما نه پیدا یې که بل چا نه پیدا یې؟ هغوی ویل زه د یو چرواها نه او زه د یو ګډو څرونکو نه زه پیدا شوی. هغه جوریج رضی الله تعالی عنه بری شو. بل یو ماشوم و چې مور په غېږې کې و، یو ځوان یې ولیدو چې الله ما بچی هم دی په شان دی کې ماشوم د پیو نه سینې نه مخ را وګرځولو، ارشاد یې فرمایلو چې یا الله ما دې ځوان په شان دی مه جوړوئ. دا بخاري مسلم حدیث مبارک دی. امام مسند احمد هم حدیث مبارک ذکر کړی چې څلورم نمبر ماشوم خبرې کړي. یوسف علیه السلام باندې چې کله د زلیخې طرف نه تهمتونه ولګېدل نو هغه ماشوم وشاهد شاهد قرآن کریم کې الله فرمایي نو هغه ګواهي کوونکی چې څوک په حق باندې دي څوک بری دي څوک په ناحقه باندې هغه ماشوم د یوسف علیه السلام مبارک د زمانې. او بل دوستانو چې کله فرعون لور وه خو د بادشاه لور وه هغې د په سر منځولو لپاره به یو ښځه راتله نو هغې ښځې هم په زویو په هغې پنګوړه کې او په غېږې کې خبرې کړې وې. دا حدیث مبارک مسند شریف. نو څلور کسان شول بلکې 15 کسان شول. شپږم نمبر هغه کس چې یو ظالم بادشاه و ښځې ته وویل چې جهنم ته اور ته تا ګزارو او یا کفر کلمه ووایه نو غېږې کې ماشوم و ماشوم ورته وایي یا امه اصبري فانک علی الحق، ای مورې ته په حق باندې صبر کوه د اور نه ولې نه یارېږي چې ته کفر اختیار نه کړي. نو شپږ دا ماشومانو چې خبرې کړي دي او دا حدیث مبارک د مسلم شریف حدیث دی. او امام ثعلبي صاحب رحمت الله علیه د ضحاک امام ضحاک په حوالې باندې فرمایي چې یحیی علیه السلام هم په ماشومتوب کې خبرې کړې وې. همداشان امام بغاوي په خپل تفسیر بغاوي شریف کې لیکي چې ان ابراهیم الخلیل تکلم فی المهد، ابراهیم علیه السلام ماشومتوب کې خبرې کړې دي. او همداشان د نهم نمبر کومه هستې خبرې کړي حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه الحل الفتاوی کې همدا امام واقدي په خپل سیر روایت ذکر کړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم تکلم فی اوایل ما ولدا. نبی پاک مبارک په اول کې خبرې کړي چې هغې یو ځان نه معجزه ده. او دوستانو لسم نمبر نبی پاک صلی الله علیه وسلم له یو ماشوم راوړلی شو، والد صاحب ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې نه کوي. نبی پاک ورته فرمایي من انا، زه څوک یم بچې؟ ماشوم ورته وایي انت رسول الله تعالی الله رسول. خبرې شروع کړي، تفصیلي واقعه ده، تفصیلي حدیث روایت دی او دغه ماشوم مبارک الیمامه. او دا حدیث مبارک دلائل النبوه کې امام بیهقي او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې ذکر کړي. دوستانو دا یو لس ماشومانو چې ماشومتوب کې خبرې کړې وې دا ما تاسو ته په روایت باندې ذکر کړی. پاتې شو چې زموږ په مردان کې او په صوابع کې مختلف علاقو کې کوم ماشوم باره کې د خبرو تفصیل راځي، سوشل میډیا الکترونیک میډیا باندې کومې خبرې راځي. دوستانو دا یاد ساتئ دا ټول بې بنیاده دي، په داسې خبرو باندې قطعا عمل مه کوئ. که چېرې چای موږ دپاره شفا ګرځېږي
نو دا یو یقیني خبره نه ده، دا ظني او ظني او وهم خبره ده. یقیني خبره قرآن ذکر کړی چې 100 کې 120% یقیني دا ده چې رب العالمین فرمایي چې وما کان الله معذبهم وهم مستغفرین. الله تبارک وتعالی کله بندگان له عذاب نه ورکوي چې کله بندگان په توبه باندې سر شي، کله په استغفار باندې سر شي او توبهګان او استغفار کوي، بندگان له کله عذاب نه ورکوي. دا مختصر باندې پیغام په داسې وحدود باندې په داسې خبر باندې کلم یقین مه کوئ. تاسو دوستانو چې کوم سکرین باندې واتساپ نمبر وي په دې باندې تاسو خپل سوالات راولېږئ، کوم قسم تاسو سوالات وایئ، خپل ویډیو ذریعې باندې تاسو سوالات ریکارډ کړئ، موږ ته راولېږئ. انشاءالله موږ به ستاسو ویډیو د سوال ویډیو نشر کوو او هغې سره به جواب هم ورکوو. دوستانو رب العالمین دې موږ د دواړو جهان خوشحالۍ او برکات نصیب وفرمایي.